إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سيرت النبي عليه الصلاة والسلام دا شروع د کائنات تخلیق د ځمکې آسمان پیدایش او الله رب العالمین د دې په منځ کې څه پیدا کړي دي د هغې ټولو تذکره وشوه. کله چې الله رب العالمین ځمکه او اسمانونه پیدا کړل او په دې کې هر یو ترتیب جوړ کړ، نو بیا الله رب العالمین انسانان په دې کې پیدا کول دا یې مقصد دی. او دې طرف ته الله رب العالمین سورې بقره کې اشاره کړې ده و إذ قال ربک للملائکة إني جاعل في الأرض. ملائکو ته الله رب العالمین وایي چې د بسمکه باندې خپل یو جانشین وروستو راتلونکي پیدا کړي او هغه څه دی انسانان او د انسانانو جړ او اصل دا آدم علیه السلام. کله چې الله اراده وکړه چې آدم علیه السلام پیدا کړي، حدیث ته سنن ابي داود کې راځي او جامع ترمذی کې وإن الله تعالى خلق آدم من خبزة قبضها من جميع الأرض. الله رب العالمین ملائکو ته حکم وکړ چې تاسو ځمکې ته لاړ شئ او د ځمکې هر حصې ته لږه لږه خاوره راوالئ، نو یو موټی خاوره دې جوړه کړه. نو آدم علیه السلام الله د دې ټولې خاورې نه پیدا کړ. اوس دلته یو نقطې ته موږ شو، په خاوره کې خړه شته، توره شته، سپینه شته، پلیته شته، پاکه شته. بعضې خاوره باندې اوبه واچېږي دا یې ګېسته وي، بعضې خاوره باندې اوبه واچېږي دا یې څښاک وي، بعضې خاوره نرمه وي او بعضې خاوره داسې وي سخته وي. وی فجاء بنو آدم على قدر الأرض. د آدم بچي د هغې قدرې د هغې خاورې په حیثیت سره پیدا دي. کم انسان د خړې خاورې نه پیدا دی، د هغه رنګ خړ دی. کم انسان د سپینې خاورې نه، هغه د سپین رنګ یې سپین دی. دغسې کم یو انسان هغه د پستې خاورې نه پیدا دی، د هغه طبیعت کې نرمي ده. بعضې خلک د سختې خاورې نه پیدا دي، د هغه په طبیعت کې سختي ده. نو دا د آدم علیه السلام حدیث کې راځي فجاء بنو آدم على قدر الأرض. بعضې پکې سپین دي، بعضې پکې تور دي، بعضې پکې سره دي، بعضې پکې پاک دي، بعضې پکې پلید دي. بعضې انسانان به تاسو ووینئ چې خوله کولاوي کنځل کوي، داسې ده که نه چې خوله کولاوي غیبت کوي، خوله کولاوي چغلي کوي. نبي علیه السلام وایي دا د ځمکې د وجې نه. او بعضې انسانان پاک وي، ته ورته بد رد وایه خاموش وي، دا د حق نه کوي، د هغې نه الله خیر خوړي. او بعضې پکې وي نرم وي او بعضې پکې سخت وي، بعضې بد اخلاقه او بعضې ښه اخلاقه. دا د هغې خاورې د وجې نه. نو یو موټی خاورې دا ملایکو الله رب العالمین ته راوړي. چې کله الله رب العالمین ته دا خاورې یو موټی خاوره راوړل شوه، الله رب العالمین خپل په لاسو باندې، ځکه آدم علیه السلام ته الله رب العالمین په قرآن کې وایي چې ای آدم ته ما خپل په لاسونو باندې پیدا کړې چې څرنګه د الله د شان سره مناسب. الله رب العالمین دغه خاوره دا خوشته کړه، په دې کې اوبه واچوي. نو چې کله دا خاورې نه یې خټه جوړه کړه ویې غږل الله رب العالمین، دی سموده پرېښود. چې کله دې وینو کو بدبویي ترې راتله، نو بیا الله رب العالمین د دې یو قالب تیار کړ، یو جسم یې تیار کړو، یو جزۍ یې تیار کړه. او څومره جزۍ تیار کړه حدیث کې راځي، نبي علیه السلام فرمایي آدم علیه السلام الله شپېته ګزه پیدا کړ. شپېته ګزه، یو ګز اسلامي د دې مینځې ګوتې دي سر نه والي، د دې سنګل دي اډونې پورې، دا یو ګز دی. نو شپېته ګزه چې دا کړي نو د آدم علیه السلام دومره دن کړي. مونږ تاسو په باره کې نبي علیه السلام فرمایي هر یو انسان به جنت ته داخلېږي فقط د آدم علیه السلام. لکه ګاجي قد بوم دومره شپېته ګزه، ستا بوم وي، د ده بوم وي، ټول بوم. د آدم علیه السلام چې څومره قد و، اوس زمونږ 5 فوټه یا د هغې د پاسه یا د هغې د لاندې دا قد دی، دا جسامت او شکل دی. جنت ته چې الله رب العالمین زموږ په خیر او عافیت سره بوځي، نو د هر یو انسان به دومره قد دی او 10 ګزه دا پلن دی. آدم علیه السلام الله پیدا کړو او لا روح یې پکې نه دی اچولی. دغه ځای کې 2 کارونه وشول. یو کار نبي علیه السلام وایي زما نبوت ولیکل شو، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. زما نبوت الله رب العالمین ولیکو او آدم علیه السلام د روح او د جسد په منځ کې د الله به روح مو اچول. او کوم روایت کې راځي چې بین الماء والطين، هغه روایت وایي او معنی یې اول ته نږدې ده.
نو بعد خلک وي بدعتیان او بریلیان چې یاره نبی رسول الله صلی الله الله پیدا کړی وو د دنیا په یو ګوټ کې پروت وو مخکې نه الله رب العالمین پیدا کړی نه دا خبره غلطه ده د نبی رسول الله صلی الله نبوت الله رب العالمین لیکل ځکه یو حدیث کې راځي د جامع ترمذی روایت دی نبی رسول الله صلی الله یو صحابي وی اې د الله رسوله ستاسو لپاره الله دا نبوت کلو لیکو متا وجبت لك النبوه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم آدم علیه السلام د روح او جسد دا یو کارونه وشو الله رب العالمین د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او دویم کار دا وشو چې هغه الله رب العالمین د نور مخلوقات وسره لکه جنات دا د انسانانو نه مخ دا مخلوق است که دا ذکر کوم واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين